صبر او بل خو مؤمنان زموږ د الله پر ذات تقدیر دی او موږ د الله پر ذات باندې ایمان دی، د الله پر تقدیر د الله اندازه ته ویل کېږي. هر شی تبدیلی خوري د الله تعالی تقدیر او د الله تعالی هغه تحدید تبدیلی نه خوري. نو زموږ تاسو هغه امام شافعي رحمه الله په یو دیوان کې لیکلي وایي دعي لا یا تفعلوا ما تشاء وطيب نفسا اذا حكم القضاء. وایي کله چې یو مصیبت درته راغلی بیا ځان خوشحاله ساته. ولې د الله مصیبت د الله فیصله چې پر یو ځای وسي د مځکو اسمان دواړه د بچاو کوشش وکړي چې د فیصله واپس کړي نه شي واپس کول، خامخا به هغه فیصله هغه رقم کړي څنګه چې الله سبحانه وتعالی وایي. اوس موږ دپاره سخت هغه د امتحان یو روایت کې عبدالله بن عباس وایي غټ غم دا نه دی چې تاسو کور جنازې ووتلې، غټ غم دا دی چې جنازې ووتلې د هغه بعد ته صبر نه وکړي، هغه ثوابونه و هغه نیکۍ و هغه درجات در لاسه ورکړي. دا غټ غم دی. در هغه غم دا خو الله تعالی تا ته اوس اجر درکوي، مزدوري درکوي او په دې دنیا کې هم درکوي. بچیان الله درکړي، الله ظالمانو څه واخیستل خو الله تعالی اجر مقرر کړي، تقدیر یې د هغه و د هغونه ټیم و. اوس به موږ دوه اعماله کوو، نفل به کوو چې الله ته یې راته اسانه کړي. درنه ده، تکلیف دی، غم دی. دا غم موږ نسو ګاللی. الله تعالی د اسانۍ معامله را سره وکړله او الله تعالی دې درته اسانه کړي. او دا ستا په غم کې ډاکټر صاحب دا نه، دا ټول پښتون بیلډ په دې غم کې غمجن دي، بلکې هر مسلمان من قال لا اله الا الله محمد رسول الله چې لا اله الا محمد رسول الله ویلي د هغه د زړه څه وینې څڅېږي. ستا په غم کې موږ مکمل ګرد ستا سره غمجن یو. ستا بچیان دي، زموږ هم بچیان دي. الله تعالی دې او د دوی خو هغه دي زموږ دا پر الله پر ذات ایمان دی. دوی مظلومان ولاړل، دوی د ظالم د لاسه ولاړل او دوی شهیدان دي. د دوی په اول څاڅکي وینې سره چې کوم بالغ وي، اول څاڅکي وینې سره تمام ګناه الله پاک ورمعافوي. په ورځ د قیامت به زما او ستا سفارش کوي. په ورځ د قیامت به دوی زما او ستا د جنت یو ذریعه جوړېږي. الله تعالی دې د زړه صبر درکړي، الله دې امور ته د زړه صبر ورکړي، الله تعالی دې درته اسانه کړي. غم